یو سړی خپل دوست ته ووایي، رور ته ووایي چې روره دا ګناه مه کوه، دا ریډیو کې ګانې مانې مه لګوه، او که لګیا نو دومره په زوره باندې مه لګوه، ګاونډیانو ته تکلیف دی، هغه ورته غوسه شو. نو صبر وکړه، خیر دی، جنګ ورسره مه کوه، تا خپل حق ادا کړلو، تا حق ادا کړو چې هلکه کنه خو ناجایزه ده. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث، قرآن کې راځي چې بعضې خلک داسې دي چې هغه په بیه باندې ګناه لي، دا ګانې غږول دا په بیه باندې ګناه اخیستل دي. په کوم ځای کې چې ګانه وي هلته د الله تعالی لعنتونه ورېږي. نو هلکه ته د الله تعالی لعنت ته دعوت ورکوې، خو روی اوره کړه، نور دوکانونه ورنه سره خرابې. دوکاندارو ته هم پکار ده چې دې ملګري ته ووایي چې هلکه ته په ګانه او په سندرې باندې مین نو روی غږوه، ښه زمونږ دوکانونه ځان سره مه خرابوه، لعنت ورېږي. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها. قرآن کې د دې چې کوم دنه مذمت راغلی دغې نه. نو که تا یو ملګری د ګانو مانو نه منع کو، هغه درته غوسه شو، نو ته ورته مه غوسه کېږه، مړه ما خو درته ښه خبره کوله. نو دا څلور خبرې چې چا کې موجودې وي نو هغه په فایده کې دی، ایمان، عمل صالح، او بل ته د نیکۍ خبره کول، او د بدو نه منع کول. او په دې لاره کې که تا ته خلک ورسره غوسه شي ته ورته مه غوسه کېږه، ته صبر کوه. دا څلور خبرې چې په کوم قوم کې موجودې وي هغه قوم به ترقي کوي. دا څلور واړه خبرې د رسول الله مبارک په ذات کې په اکمله طریقه باندې موجودې وي. د پیغمبر ایمان ایمانی، د پیغمبر عمل صالح عمل صالحی، رسول الله مبارک په تمام شپه ولاړو په عبادت کې، حتی تورمت قدما. حدیث کې راځي رسول الله مبارک قدمونو ته به وینه راله چې یو سړی ډېر ولاړي، یو ځل ورته بیبي ووي، بیبي پیړو سوځېدو چې یا رسول الله، الله تعالی خو تا هر څه بخلي دي که نه. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے دا خدای رسوله، تا ته خو الله تعالی ډېر لوی مقام درکړی، ته خو ټوله ټوله شپه ولاړې. نو رسول الله مبارک ورته وی چې بیبي چې خدای ما باندې دومره لوی احسان وکړو، افلا اکون عبدا شکورا، زه د خدای شکرګزار بنده جوړ نشم. نو د پیغمبر اعمال دي، او پیغمبر تمام زندگی په دعوت کې تیره کړې ده، خلکو بوالو، او رسول الله خلکو ته د کلمې دعوت ورکړی دی. ایها الناس قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله تفلحوا. رسول الله د مکې مکرمه په کوڅو کې خلکو ته دعوت ورکړی. طارق محاربي وایي چې ګورم یو ځوان دی د مکې مکرمه په کوڅو کې، رستو ورپسې یو بوډا جولۍ د کاڼو ډکه کړې ده، غزوان خلکو ته وایي ایها الناس قولوا لا اله الا الله، او دا رسونه سړی په کاڼو ولي، او خلکو ته وایي لا تصدقوه فانه کذاب، دا خبره مه منئ. دې ما تپوس وکړو، وی دا مخکنی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی، دا د الله تعالی د طرف نه راغلی شوی پیغمبر دی، او دا رستونه تر دی ابو لهب دی په کاڼو باندې ولي. نو رسول الله مبارک ټولې دنیا ته دعوت ورکړلو، او صبر دومره دی صبر چې رسول الله مبارک په کاڼو باندې ویشته شوی دی په طائف کې، او فرشته راځي چې د خدای رسول وایا چې دا د طائف خلق د طائف د دو غرونو په منځ کې داسې دل کو لکه یو دانه چې د میچنې په دو پلونو کې دان ته دل شي. رسول الله مبارک ورته خیرې نه کوي چې د دې لپاره نه رالیږلی شوی، او دعا کوي اللهم انی اشکو بثی وحزنی وقلة حیلتی وهوانی علی الناس. مولا چې ته زمانه خپنې
نو کو ټول دنیا مانه مخالفه شي خدای زما پروا نشته. نو دا سلور واړه خبرې په پیغمبر کې او بیا د پیغمبر په صحابو کې موجود وي. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین او حضرت علی او تمام صحابو ایمان مضبوط ایمانو. ایمان دې ته نه وای چې لوګونه تکلیف تر تراشه او تابعار سپریخي، نه پاغی باندې هغه تکالیف رالل، لیکن هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه پرې نه خدا. دغه رنګ د هغه اعمال صالحه، دغه رنګ د دنیا ګټ ګټ تو رسیدلو دعوت او رسولو او د دې پلار کې هغه چې کمندونو صبر او استقامت نه کار واغشتو. نو صورت اصول اربع خی د اقوام عالم د کامیابی اصول اربعه: ایمان، عمل صالح او دعوت الى الخلق. خلق تبنی غلارخه او که خلق د دعوت بلاره کستا خبر نه منی او بدرت درتوي د صبر او استقامت نه بچ کم دنو کارلی. والعصر الله تعالی وې د ماره قسمی په زمانہ ان الانسان لفی خسر، چې انسان په خساره کې دی، انسان په نقصان کې دی. د کوم غرض د پاره چې دی پیدا شوی دی دا غینه بالکل لري شوی دی. تاسو نن دنیا ته وګورئ، دنیا کم طرف ته روانه ده، کم طرف ته لګیا ده دنیا روانه ده. هر یو سړی دا کوشش کوي چې مړه موږ چا راوسته. دا د قران مجید پیسې ګټه مړه پیسې هر څه باشو، خوک باشو یا سگه مردار باش، هر چه باشی باش عرفی اردکه. د دین نه یو سړی خبر نه چې دا ما دین څه دی، دا الله تعالی څه د پاره پیدا کړی ما، دا الله تعالی احکام څه دي، مسلمان څه ته وایي، اسلام څه ته وایي. لولو خلق د دینه بالکل چې کمدنو به خبره ده. دې ته نو ګوري چایا اسلام کم شی ما باندې لازمي، خدای په کوم خبرو خوشاليږي، رب العالمین جل جلاله په کوم خبرو لګیا ده خپکیږي. بالکل انسان د خپل اصلي غرض نه غډیر لري شوی ده. نو قران ذکر ده په دې باندې بندګانو ته هم دغه توجه ورکړي چې او خلقو الله تبارک وتعالى نو یریږي، تقوا اختیار کړي. سبا د قیامت ورځ را روانه ده، د الله تعالی دربار کې به مخ کې کېږي. ستا په مخ کې تورې تیرې دي، تورې تیرې د ټولو نه لویه تیارو خو د دنکدن ده. د دنکدن په وخت کې ډېر خلک د کفر کلمه ووایي او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نصیب نشي، او بیا د هغې نه پس د قبر تورې تیرې دي. هلته به درنه تپوس کېږي چې رب دې څوک دی، دین دې کوم دی، کتاب دې کوم دی. او بیا د هغې نه پس میدان محشر دی. میدان محشر کې به د تمام دنیا په مخ کې ولاړې، هلته به هم درنه باقاعده تپوس کېږي. او بیا چې در باندې ګواهان هم زبردست تیر شي. دلته د نوخار په عدالت او کچېرۍ کې چې دو تنه ستا خلاف گواهیو کې ته ځان نشي خلاصولی، د مجسټریټ او د جج په مخ کې دغسې نادم او شرمنده ولاړې. معمولی کسانو در باندې گواهی کو، گواهی ملا د دروغو، لیکن هغه دی که خبرې څوک به در باندې گواهی کوي. هلته به په تا باندې گواهی فرشتې کوي چې دا د اعمال دي. ستا ښي طرف ته باقاعده فرشتې دي، ستا هر نیک عمل هغه لیکي. ته چې یو د لا اله الا الله هغه باقاعده هغه لیکلي، ته چې د رسول الله په ذات باندې یو دل درد وي فرشتې لیکلي وي. او که ته چاته کندلی وکړي، که ته غیبت کوې، که ته بد کار کوې، دی بل طرف ته فرشته ده باقاعده نوټ کوي. ذره ذره عمل چې کوم دی نو هغه لګیا ده لیکلی شي، کرامن کاتبین لیکي. نو اول به فرشتې ډال باش وړاندې کړي چې دا د عمل نامه ده. لیکن انسان ډیر ظالم دی، دی هلته هم دروغ ووایي چې فرشتو ما باندې دا د دروغو ریکارډ جوړ کړی دی. الله کافران هغه به هلته وایي والله ربنا ما كنا مشرکین.
خدای مونږه خو شرک نه ده کړی، حالانکه 380 بوتانو ته د خانه کعبه خوا کې عبادت کولو، لیکن د الله تعالی دربار کې با منکر شي چې والله ربنا ما كنا مشرکین، مونږه خو شرک نه ده کړی. نه بیا با الله تعالی پر خلو ورته مهر وای چې دا د دروغ ځای نه ده، دا د نوخار کچری او عدالت نه ده، دا د پیښور عدالت نه ده، دا عدالت ربانی ده. چپ دینا پس جبا مخوادا نو بیا با دا انسان اندامون ځان ته خبرې شروع کی، لاس به وای او جی ما باندې قتل کړو، او جی ما باندې رشوت اخیسته، ما باندې غلا کړی، ما باندې دا کار کړی، خپې به وای هر اندام. نو دا انسان بخپل اندامونو ته بد بد ګوري، ابوی مونږ ته بدل ولې ګوري؟ ينتقنا الله الذي ينتق كل شيء، دا خدای حکم مونږ ته ملاو دي، سوکو خدای راته وای چې وای حالات مونږ سوکو، دا الله تعالی دا حکم تابعداري ده. او بیا بزمکه در باندې گواہی کوي، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمکه به باقاعده گواہی ورکوي چې د ما باندې قتل کړي، د پدې ده کې اغلا کړي، د پدې د دومره لویو گواهانو به رسوبت سکه بیا. نو علا کل حال الله تعالی دې ستاسو زموږ د ټولو اعمال صالحه درست رونو. انسان د بندګۍ د پاره پیدا دی، د ایمان د پاره پیدا دی، د اعمال صالحو د پاره. او الله تعالی دین ډیر آسان کړی دی. که 40 غنټې دا حکم به چې جمعات کې به بس کورونو ته باندې دی، دکان باندې کوي، بیا خو ډیر ګرانه و. نو تمام لیل او نهار کتابانه صرف 5 مونږه الله تعالی هغه لازم کولو، په 5 مونږونو باندې 1 غنټه نه لګي، او پکال کې یو میاش روزه در باندې فرض کړل. نو الله تبارک وتعالى بندگانو باندې ډیر مین ده. الدین یسر ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن مجید تلاوت او په قرآن عمل دا ډیر آسان ده. فهل من مدکر، استسوق د دین نصیحت حاصلونکو الله تبارک وتعالى دې د تمام امت محمدیه